د استنجا افضله طریقه دا ده، اول د واره به لوټه استعمالوي، په هغه سره به نجاست لرې کوي. دغه څخه بعد به بیا اوبه استعمالوي. دا طریقه خو د هغه کسو دپاره ده چې په کلي او په صحرا کې اوسیږي. البته نن سبا په شیرو کې د ګډر سیسټم دی او داسې نور شان دي چې په هغه کې ډبره او لوټه استعمالول د سنت پر ځای باندې ګناه ګرځي. لہذا کم کسانان چې په شیر او په بازارو کې اوسیږي د هغو دپاره طریقه داسې ده چې اول له واره به ټشو پیپر او داسې بل شی استعمالوي چې ډبره او لوټه نه وي. په هغه صفایي څخه بعد به بیا اوبه استعمالوي. ځکه که چیرې په ګډر کې ډبره استعمال سي نو د دې وجې څخه هغه ګډر بندیږي. د دې د بندېدو د وجې څخه نورو مسلمانانو ته اذیت رسیږي او بل مسلمان ته اذیت رسول دا حرام دی. لوټه او ډبره استعمالول دا سنت کار دی، لیکن د مسلمان ته تکلیف ورکول هغه حرام دی. لہذا د یو سنت په خاطر باندې حرام کار کول دا جایز نه دی. نو لہذا کم کسانان چې په شیر کې اوسیږي د هغه دپاره ټشو پیپر استعمالول پکار دي، د هغه څخه بعد بیا اوبه استعمالول پکار دي. افسوس نن سبا اکثر انسانان په دې کې مبتلا دي چې کم وخت دی د استنجا څخه فارغه سي فورا اوبه استعمالوي. دی 2-3 قدمه نه اخي. په دې سره اکثره کپړې مرداریږي په دې نجاست سره. په حواله سره رد المحتار جلد نمبر 1 صفحه 345. فإذا فرغ يأسر ذكره من أسفل إلى الحشفة ثم يمسح ب3 أحجار. فتاوی هندیه جلد نمبر 1 صفحه 48. بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحه 241 فقط. والسلام.